أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دا ټول ناول د دې سکول د پرنسپل صاحب د ټیچرانو او انتظامیې انتهایی مشکور یم چې ما د عزت راکړو او دلته کې راوغوښتم او بیا یې راته سټیج هم راکړو د خبرو دپاره. ما نه خو داسې خبرې نه راځي ځکه چې صابر صاحب زما نه مخکې بلکې دوه صابرانو ډېرې زیاتې خبرې وکړې او ډېرې خوږې خبرې وکړې په علم باندې. او هغې خو زما خیال ده چې د جرمن بیهیویرسټ یو څه دغه یې هم چې دی نو کوټیشنز یې هم پیش کړه په تشریح کې. بچانو دوه درې خبرې ستاسو دپاره، دوه درې خبرې د سکول د استادانو دپاره او دوه درې خبرې د ادارې د مالک دپاره. نو هیله لرمه چې زما خبرې به په ځان باندې درنوی نه بلکې دې ته به د عمل په نظر کې وګورئ. که څه پکې د عمل وو نو وکئ پې عمل او که نه وو نو بیا یې ګزار کئ، خیر دی شاته یې وګرځوئ. هغې باندې ماته څه اعتراض بلکل نشته. علم څه دی؟ د علم په باره کې د تاج میموریل سکول پرنسپل صاحب خبرې وکړې. تاسو ته پته ده چې علم د انسان ضرورت دی، علم رڼا ده، علم پوهه ده، علم سړی د تیارو نه وباسي، رڼا ته یې رسوي، لاره ورته ښیي. دا زمونږ د لارښودنې ذریعه ده. مونږ مسلمانان یو، زمونږ اولنی نس قرآن دی او په قرآن نه که مونږ رڼا واخلو نو هغه مونږ ته دا ښایي چې کله هدهد غیر اعظم او سلیمان علیه السلام د هغه تپوس وکړو او بیا یې ورله سزا مقرروله او هغه راغی او هغه د ملکې سبا د بلقیس خبرو هغې ته وکړله او بیا دا فیصله وشوله. سلیمان علیه السلام دا فیصله وکړه چې د بلقیس تخت به د هغه ځګي نه دې ځګي ته څوک راوړي نو د هغه به هوا باندې په اختیار کې وه. الله ورله د هغې اختیار ورکړی و، د پیریانو یې ورکړی و، د هر قسم څیزونو باندې د هغه دسترس و چې حکم یې ورکولی هغو به د هغو حکم منو. نو تاسو اورېدلي دي په مولي صاحبان نه چې یو او په قرآن کې هم راغلي دي چې یو پیری را پاڅېدو چې زه ته داسې مخ داسې اوړې دونه وخت پورې بیا زه راوړمه بل به ته بل ټیم ووې. خو یو سړی پکې و په هغه محفل کې، هغه وی چې تا سترګې رپې ما به را رسولې او د هغه سړي په باره کې الله دا وایي چې د ده سره څه و؟ علم و ورسره، پوهه و ورسره، د طاقت یې د څه؟ د علم. دا د علم طاقت دی. د آدم علیه السلام په تخلیق کې فرشتو اعتراض وکړو چې آیا ای رب العالمین تو هغه مخلوق پیدا کې چې هغه به دلته کې جګړې کوي یینې به تویې. نو د الله ورته څه وي چې زه چې تاسو څه پوهېږئ د هغې نه ډېر زه پوهېږم، زه چې به څه پوهېږم په هغې تاسو نه پوهېږئ. او بیا یې د هغې مقابله په څه وکړله؟ په علم باندې. آدم علیه السلام ته علم ورکړه، تپوس یې ترې وکړو، جوابونه ورکړه او فرشتې فیل شوې. هغو ته ویې چې موږ ته خو پته نشته، الله تا ته پته ده. نو بچیانو دا د علم اهمیت دی چې دا به تاسو ته په ژوند کې مخکې هم بیایي. نو زه دا نه وایم چې نن څوک فسټ راغلی دی نو دا ډېر قابل دی او چې کوم سیکنډ راغلی دا کم قابل دی او چې کوم ترډ راغلی نو دا ښه کم قابل دی او چې کوم اړو راغلی نه دی نو دا بیخي نالایقه دی. تاسو ټول قابلان یئ. دا زمونږ سیستم چې کوم روان دی نو دا سیستم داسې دی چې دې موږ ته فسټ سیکنډ او ترډ ښوولی دی. که دا د فسټ ترډ او د سیکنډ دا پوزیشن کې ختم شو نو بیا به ستاسو نه ساینسدان هم جوړېږي، بیا به ستاسو نه چې کوم دی نو محقق هم جوړېږي، ستاسو نه به بیا افلاطون او ارسطو هم جوړېږي او ستاسو نه به ابن سینا هم جوړېږي. هغو فسټ سیکنډ او ترډ نه و راغلي.
زه د نیوټن یونیورسټۍ ته په خپله تللی یم د هغه تاریخ ما هلته کتلی دی تاسو به حیران شئ چې د هغه په تیسیس کې پیل شوی و خو نن د هغه نوم قصه یادېږي ځکه چې د هغه په وخت کې پس سیکنډ او ترډ نه و هلته علم و نو په دغې باندې تاسو ماشومان هوښیار به ډول نه پوهېږئ خو دا خبر د استادانو دپاره دي نو د استادانو دپاره یو دوه درې خبرې او هغه دا چې زما درته تجویز دی چې کوم زمونږ سټیروټایپ زړه پخوانی طریقه کار دی دا پرېږدئ دا د ګوټې او د رټې سیسټم پرېږدئ ما څه زده کړي دي زما استاد چې څه زده کړي ما د هغه نه زده کړي دي هغه د چا نه زده کړي د خپل استاد نه د یو اصلي کاپۍ نه تاسو فوټوسټیټ وباسئ او بیا دا فوټوسټیټ د فوټوسټیټ وباسئ او بیا هم چا درېیم ویستو د هغې د فوټوسټیټ وباسئ او تاسو د یو نه بل وباسئ او تاسو چې رسم ته رسئ په دې کې به هېڅ نه ښکاري دا به تکه سپینه خړه پاڼئ نو زمونږ استادان مونږ څه وکړه مونږ فوټوسټیټ ویسته زه د خپل استاد فوټوسټیټ یم زما شاګرد زما فوټوسټیټ دی زما د شاګرد چې کوم شاګرد دی هغه د هغه فوټوسټیټ دی او دا فوټوسټیټ ورو ورو خړېږي او زما خیال دی چې اوس دې سپینه پاڼه جوړه شوې ده په وړاندې دې څه جوړېږي نه وایي زه ډاکټر جوړېږم او زه انجینر جوړېږم په وړاندې به انسان دې نه جوړېږي ساینټسټ دې نه جوړېږي محقق دې نه جوړېږي فلسفي دې نه جوړېږي چېرته د کار سړی دې جوړ نه شو څه دې جوړ شو د 10,000 د 20,000 د 13,000 د 40,000 روپو نوکر دې جوړ شو یو سړی داسې دی چې هغه د ادارې راځي وایي ته زمونږ سره شه نو دی د چا محتاج وي د هېڅ چا نه وي ادارې د ده محتاج یاری وایي دی راغلی وایي دی په خپله یوه اداره او یو زمونږ په شانتې خلک یې چا په ادارو پسې ګرځي ته ما واخله زه داسې قابل یم زه داسې قابل یم او په منځ کې هېڅ نشته نو زما ګرانو استادانو زما درته دا درخواست دی چې تاسو چې کوم دی نو زړه طریقه پرېږدئ یو د کتابونو دا پیټې چې موږ چاته تړو نو دا د ګوډي که تاسو را کم کړو زما خیال دی چې تعلیم به ډېر لویه ترقي وکړي او تاسو به مخکې هم وبوځئ او دا د کار به درته ټول عمر دعاګانې هم کوي د دې پلاران به درته دعاګانې کوي په یو وطن کې چې کوم دی نو زه به ووایم چې په جاپان زمونږ د نن سبا د ترقۍ په آخري معیار باندې دی هلته د 2 مرتبه او د 10مه پورې چې کوم دی راوړو د سره نصاب نشته نو مونږ وایو چې د جدید تقاضو کے مطابق نو جدید تقاضو کے مطابق مطلقاً تاسو نه دي جوړ کړي خپل سټوډنټان نو که د جدید تقاضو کے مطابق جوړوئ نو بیا مهرباني وکړئ جدید تقاضې راول په خپله وپېژنئ ډېر اوږدو مانه خبرې ده صاحب ته هم تادي ده اخرنۍ خبره د پروپرایټر دپاره د مالک دپاره که په بینرو باندې مونږ دا ولیکو چې زمونږ د انټرنیشنل معیار مطابق زمونږ نصاب دی که مونږ کې دا ولیکو چې زمونږ سره کمپیوټر نالج ورکوو که مونږ دا ورکو چې زمونږ سلطان ډېر هغه اعلی درجې ته مونږ رسوو نو په دې کار نه کېږي او نه داسې به چرته وشي د هر یو څیز دپاره که مونږ دیوال هم جوړو د خټې ګټې دیوال هم جوړو نو هغې له اول خاوره راوړو د هغې نه به خټه جوړو هغه به هغه بو ورځ به پې تېروو او بیا به سبا نه چې کوم دی نو پې ګټې د ګټو دیوال شروعو نه به هله والی کېږي نو چې ته د یو انسان نه ماشوم نه چې کوم دی نو ښه انسان جوړی نو دا په تاسو خبرو کېږي دا په تقریرونو کېږي ګوره بېشکه دې خپلو سټوډنټانو ته نعت تلاوت او دا قسم څیزونه ته بېشکه چې وښایې په دې کې خو دا اخري مقصد او مطلب مه جوړوئ تاسو به څونه ګلان جوړوئ بیا به هر یو له چې کوم دی نو جومات شپه هره کوڅه کې به په کور کې به له یو جومات جوړوئ
الله خوشاله کا زه خپل بچي سکول ته دې لپاره نه لګم چې دنه دې کوم دینو مولانا صاحب جوړ شي مولانا خو زه په کور کې هم جوړ کوم نو جناب اکرام صاحب ستا سره په دې سکول کې زموږ پاس دا سرکاري خبره چې کوو زموږ سره سټیک هولډر ډېری لکه هغې کې یو سټوډنټ دی یو ټیچر دی بیا پکې چې کوم دی نو حکومت دی نو زموږ سره پکې ډېرې د هغه مور پلارې خو ستا سره چې کوم دی نو صرف دوه کسان دي یو ته پخپله یو د سره طلبا دي یو د سره د دې ټیچران دي ځکه مور پلار یې ځکه د یادوم چې مور پلار په یو ځای کې هم چې خپل بچي تپوس نه کوي حکومت یې هم تپوس نه کوي ځکه چې دا زموږ ترجیحاتو کې شامل نه ده د حکومتو تعلیم سبقونه دا زموږ د ملک ترجیحات نه دي دا به موږ په خپله ترجیح جوړو نو جناب اکرام صاحب د خپل ټیچر او سټوډنټ دواړو باندې خرچه وکړه په سټوډنټ باندې څه خرچه ده په بینر کې نه دته په حقیقت کې دلته چې کوم دی نو کمپیوټر لیب ولګوه دته ډیجیټل لایبرري جوړه کړه یو ځل به لکونه خرچ کې خدا به درله کروړونه ګټي ځکه چې یو سټوډنټ په دې د اربونو یې د کروړونو معامله نو په سټوډنټانو خرچه وکړه په ساینټیفیک انداز کې او په ټیچرانو باندې خرچه وکړه او فاینانشل طریقه دې سپورټ کړه نو دې به تاسو لا ډېر ښه پراډکټ بدله در راوباسي ډېر بهترین پراډکټ بدله راوباسي او ستاسو یو سټوډنټ به چې کوم دی نو ستا یو چینل د ټي وي دا به ستا اشتهاري دا چې چېرته ځي دا به ورته وایي چې دا د ویژن سکول دی دا د اکرام د سکول دی وخت مې ډېر واغستو ډېره مهرباني خفه کېږئ به نه سلامونه